اوس یو بله وریځ بیا را روانه ده. دا وریځ نن ایران، بندر عباس، اصفهان په دا علاقه باندې د هغه وریځې هلته عملیات شروع دي، هلته باران و واورې شروع دي. انشاءالله سبا شپه دا وریځې موږ ته رارسېږي، بلوچستان او کوټ ته. او د دې پله په دا وریځې کې هم ښه باران دی، درمیانه باران دی، طوفاني او خطرناک باران نه دی، مناسب باران دی. او په دې کې بیرته واوره هم شامل ده، واوره هم انشاءالله کیږي. کبي د خدای پاک ذات دا زموږ اندازې دي. او دغه د دوشنبې ورځ 26 تاریخ دغه ته موږ ریني ډے، یوم المطر، د باران ورځ، یوم الغیث، یعنی دغه ورځ د باران ده. انشاءالله په دغه ورځ باندې اوس موږ ته وایي کوزې په دا ورځ مه کوئ، که چا کوزې کړي دي واده په دا ورځ مه کوئ. په دا ورځ باندې که د بل چا میلمانه سو خلا پروا نه کوي، خپله میلمانه مه راولئ. او جلسې په دا ورځ مه کوئ. بس دا ورځ قرار په کور ورته کښېنئ، بس واوره به وي، باران به وي، خپل ویډیوګانې ورته جوړوئ، په دا یوه ورځ چټۍ وکړئ. نو د دوشنبې ورځ د باران ورځ ده، لیکن غالب ګمان دا دی چې څه وریځې به پاته سي او څه باران به هم مانده سي. بیا د سې شنبې په ورځ باندې به هم الکا پلکا باران زموږ په کوټه او پر دا علاقه باندې وسي. او بیا دغه وروسته چې کوم دی نه دغه سلسله بیرته بیا ختمیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې خواته بیا وریځې به کم کم وي، لیکن بیا به غټ باران نه وي پکښې. داسې مخته نور هم کوچني بارانونه شته. او بله خبره هم دا درته کومه چې د بارانو سلسله الحمدلله، مطلب خدای پاک دې خیر پکې پیش کړي. موږ په ظاهره خوشحالي په باران کوو، او دا نه چې دغه باران په ظاهره رحم د خدای دی، لیکن کله کله دا تاوان پیش کړي. نو موږ دا وایو یا خدای ته رحم وکړه، باران ته ضرورت دی زموږ، لیکن سره د خیره. نو فی الحال دا معلومیږي چې انشاءالله مغربي افق کې چې د کومه خوا د جنوب مغرب سره زموږ اوریځې راځي، چې هغه مراکز د اوریځو دي، د هغه د ماحول چې موږ خپل یو خاص دغه کې ګورو چې کوي، هغه د خوندور معلومیږي. نو انشاءالله زما خپله دا خیال دی چې په مخ به نور هم بارانونه راشي. د بارانو سلسله فی الحال دغه رقم روانه ده. او دغه یخ چې رالی تیر سو، زموږ په اندازو باندې چې بیا به دغسې یخ 6 کال نسي را. د نورو کلو خبرې خدای پاک په پوهېږي. دغه چې کوم موږ څه اندازه لګوی سو، نو د کوچني کوچني یخونه به وي، لیکن د غټ یخ فی الحال موږ ته په نظر نه راځي. لکه دا اوس چې تیر سو، بس هر څه چې خدای پیش کړه هغه وسو، لیکن نور غټ یخونه انشاءالله نسته. او د یخه بغیر به دغه را رواني بارانونه به انشاءالله رواني. او هغه بارانو کیفیت به څنګه وي، غټي، کوچني، زیات وي، کم وي. د دا مجلس انشاءالله بیا هر وریځ چې راځي هغه مجلس وکړو. وریځ چې لرې سي اندازه نه معلومیږي، وریځ چې نږدې راځي بیا د هغه موږ ښه دغه کوی سو، ښه معلومات خلکو ته ورکوی سو. فی الحال دغه وریځ چې را روانه وه، د دې دغه مجلس دی چې ما اتسته وکړئ، بس واوره به وي، باران به وي، خپل ویډیوګانې ورته جوړوئ، په دا یوه ورځ چټۍ وکړئ. نو د دوشنبې ورځ د باران ورځ ده، لیکن غالب ګمان دا دی چې څه وریځې به پاته سي او څه باران به هم مانده سي. بیا د سې شنبې په ورځ باندې به هم الکا پلکا باران زموږ په کوټه او پر دا علاقه باندې وسي. او بیا دغه وروسته چې کوم دی نه دغه سلسله بیرته بیا ختمیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې خواته بیا وریځې به کم کم وي، لیکن بیا به غټ باران نه وي پکښې. داسې مخته نور هم کوچني بارانونه شته. او بله خبره هم دا درته کومه چې د بارانو سلسله الحمدلله، مطلب خدای پاک دې خیر پکې پیش کړي. موږ په ظاهره خوشحالي په باران کوو، او دا نه چې دغه باران په ظاهره رحم د خدای دی، لیکن کله کله دا
تاوان پیښ کړي، نو موږ دا وایو یا خدای ته رحم وکړه، باران ته ضرورت دی زموږ